هغه یو کم سلو نومونو کې الله رب العالمین دا پنځه نومونه خاص کړ. دا یو سوال ذهن ته راځي چې دا نور یې ولې نه ذکر کول، دی ولې خاص کړ؟ جواب یې دا دی چې دا پنځه صفتونه یې ځکه خاص کړي دي چې دا د الله تعالی د ټولو صفاتو مرجع او خلاصه ده. څه مطلب؟ د الله تعالی بعضې صفات د الوهیت دي، نو دا داخل دي په لفظ الله کې. د الله بعضې صفات د تربیت، تدبیر، تصرف او قدرت کې داخل دي، نو دا په کلمه رب کې دي. او دغه رنګې د الله بعضې صفات جمالیه دي، احسان دی، سخاوت دی، رحمت دی، شفقت دی، دا راجع دي رحمان او رحیم. او د الله بعضې صفات جلالیه دي لکه قهار او جبار، ذو الجلال، العظیم، الجلیل، الكبير المتعال، المنتقم، الضار، الهاد، المعز، المذل. دې ته په مالک یوم الدین کې چې مالک دی هغې کې اشاره ده چې په لږو. او دا د قرآن کریم کمال او جامعیت چې په لږو کلماتو کې ډېرو فایدهمندو علومو ته اشاره کوي. ناشنا قرآن کریم الله رب العالمین تذکره کړي. کم د الوهیت صفات دي هغه لفظ الله کې راځي، الحمدلله لفظ الله شي. کم چې دا د جمال صفتونه دي یا د تدبیر دي، تربیت دي، تصرف او قدرت دي، یا په کلمه رب العالمین کې راغلي. او رحمان الرحیم کې صفات جمالیه راغلي. او دغه رنګې صفات جلالیه کې د مالک چې کوم دی هغه پکې ذکر کو. او دا نور ټول الله چې څومره دي دا د قرآن کریم کمال دی، جامعیت دی چې په لږو کلماتو کې ډېرو فایدهمندو علومو ته اشاره کوي.